أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب علیم. سورہ توبہ د منافقانو صفاتونه ذکر کول الله بد صفاتونه پدې صورت پدې خبره ممتاز ده دریش پیته بد صفاتونه الله پاک د منافقانو ذکر کړی دي. هغه تقریبا دل سلام علیہ سے احسن الکلام کی رحمت الله علیہ هغه یو د پاسه نه کړی دا هغه کې ذکر کړی دی یو شمارلی دی او دریش پیتی پورا کړی دی. نو د یو صفت خراب داو چې کله نبی علیہ السلام غزوه تبوک کی اعلان وکړ د چاندی او داسې جنگ و چې دی کې نبی علیہ السلام خپل اعلان کړو. بس نورو ازواګانو کې نبی علیہ السلام خپل اعلان نه وکړي، ارچا د خپل طاقت مطابق اگر اړیو اواله کولی یو سابیلر مدوری وکړه یا بوکی راو باسلی مدوری مانی هغه ته دو سیره چواری یا کجوري ملاو شوي یو سیر خپل بچوله وړي یو سیر راړي او نبی علیہ السلام ته حواله کړی چې دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دا زماره طرف نه قبول کړي. نبی علیہ السلام فرمایل دا پر ټول ډیری باندې ونولای. منافقینو پروپاګاندا شروع کړي چې دې د خور بچی ته وګوره خپل سره څه شي نشته د لوګي نمړيږي مزدوری وکړه او د مزدوري کجوري راغسته ورې کړې. الله پاک ته دا خبره دومره نه هو شو. الله قرآن پاک کې د آیات راولېږي چې دا هور دي منافقانو د خراب صفت ته هغه خپل کوشش وکړو دغه کوشش بس دا کیلو کجوري یا سیر کجوري هر سوره چوي یا چواري وی دا راړي او ور کړی. نو دی آیات کې داغي ذکر کړي چې دای هټو کې کولی الله پاک به دې ټوکو بدله دی لره قیامت پر ازور کې احادیث کی راضی داغي بدله بدای چې الله بدای ته جنت ته ځي او چې کله جنت ته نږدې شي الله وو ته جنت دروازې بند کی بیا وو ته چې ځي بیا وو ته بند کی اخیری کې به جهنم ته ورځي چې دنیا کې د یک پرسو پسې نیکانو خلقو پسې غریبانانو پسې ټوکی کولی آخرت کی بردی دا انجامی چې جنت ته بدن نه نشي او جهنم ته ولاړ شي. بس چې دای نزدیکیږي جنت دروازه به ته بنديږي آخري کې و جهنم ته لاړ شي. والذین کسان یلمزون چې بدنامي خرج کوونکي د مؤمنانو نه فی الصدقات پاس صدقو کی والذین کسان
لا یجدونا چې نمومي مگر خپل طاقت دغه دی طاقت ور دی غریب فیسرونا ټوکی کوي دی سره دی ول سره ټوکی کوي چې دی د خوار بچی ته وګوره ساخر الله سزار ټوکی بور کی دی لره الله چې القرآن رحمت الله علیه وای دا معنا نه چې الله به دی سره ټوکی وکي دا الله څه کار دی چې دی سره ټوکی کوي الله پاک به دی له دې ټوکو سزا ورکي الله پاک به دی له دې ټوکو سزا ورکي منهم دی سره دی لرا ولهم دی لرا عذاب علیم عذاب درناک ته استغفر لهم الله حکم راولېګو او دا عبد الله ابن ابی ابن سلول چې کوم دا رئیس المنافقین او د مخالفت وجه دا جوړه شي و چې د هغه مدینی کې مشر جوړو تاج پوشات او سورځي او د کې نبی علیہ السلام هجرت وکړ بعد د تاج پوشي پاتې شو دا مشری پاتې شو د مشرای نه پاتې شنو بعد د بیا دا غرض نه مسلمانانو سره او نبی علیہ السلام سره بوز او حسد پیدا شو بس چیرې د وجي کدی هجرت نه وکړي نو بس او دا زمونږ کلی کې او قادیانې تیر شو هغه پیغمبرات ته نږدې وو لکه قادیانانو خپل خپل پیغمبري د صوبې خپل پیغمبري او د ملک خپل پیغمبري او دنیا لپاره خپل پیغمبري بدتم یو 15 شپږ میاشتې پاتې وي چې پیغمبر شي نو بیا دغه مزي شي بس چې کم قادیانې مړ شي او ته یې زمونږ د کس له جنت په کار دی کنه دی ولا چټولې کې اصول کو جنت بیا راي خو غرق دی خو مالدار ډیر دی کې دې چې ډیر لوی جنت ته غواړي دی ولا چټولې کې را پیغمبر دی چې دا دولر کو جنت کې دله ما ځای ورک بس ا پیسې جیب کې واچي او چټوي دا ولا کپن کې کې دی پوښي دغه سیدم د تنیزه شو سرداری ته پاتې شو داغه د دروغ پیغمبري پاتې شو او دنه سرداری پاتې شو والله وی د چې کله مړې دو د زیو عبد الله د غومنمو اورډر کلک مسلمانو او نبی علیہ السلام ته یو دو درې درخواست کړو چې یو خدای الله رسول صلی الله علیه وسلم زما پلار له کمیس ورکوي ستا کورته کې بده مطلب ور د پنکېږي کنه بل تاسو به جنازه کوي نبی علیہ السلام داغه خبره قبول کړه خپل کورته ور عمر کړه او مفسرین لیکلي دا په نبی علیہ السلام د یو بدلو کله عباس رضی الله تعالی عنہ چې جنگ بدر کې قید شو نو دا کمیش لیدل او چې گرفتارې دو نو هغه ټیم خدا دوره کمیسونه ونه نه چې سوري نو هغه بدن دنګ وکنه هغه تاریخ لیکلی دی چې هغه پاس باندې سورو نو خپې به قتل کېدی عباس رضی الله تعالی عنہ او تقریبا 8 میل لري اړټو پټیو چې خپل خادم ته به आवाज وکړو 8 میل بغیر رسیدو دا आवाज به 8 میل رسیده خادم به اوریده پټی کې د باندې بل چا کمیس نه برابرې دو نور دی منافق دا کمیس به برابر شو نو دوله خپل کمیس ور کړو نو نبی علیہ السلام دا هغه بدله خلاصوله دنیا کې نو نبی علیہ السلام ورو خپل کمیس ورکو هغه کې هغه خښ شو او دیم جنازه
بعض مفسرین لیکلی دي چې وکړه او بعض لیکلی دي چې ودرېدو دا آیات نازل شي چې بدی جنازه مکو نو نبی علیہ السلام د جنازې نه رسته شو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ټولې خبرې او تر مخ کې کړي چې دا هو داسې منافق ته داسې دا کړی دي تاسو په دې باندې جنازه مکوئ نبی علیہ السلام تفسیر مظهری او نقطه لیکلی را چې هغه عجیبه نقطه را نبی علیہ السلام دا زکه کوم چې ردی د واجب د در خاندان نه الله پاک زر کسان مسلمانای د دې وجنه د در خاندان نه به الله پاک زر کسان مسلمانای وای چې کله نبی علیہ السلام دا کارونه وکړل نو د خاندان نه زر کسان الله پاک مسلمانان کړل په دې خبره باندې زر کسان الله پاک مسلمانان کړل اور د معاملې پاتې شو الله پاک د آیات راولېګو کدل بخنه غواړي او کنه غواړي نو زر د بخنه نکوم بس ځکه دا منافقت چې دا عقیدتن منافقتو عقیدتن چې کوم سړی منافق دی کافر دی مرګ کافرانو نوم لاندې لري ځکه چې جهنم په اخیری درجه کې بده کافران م پر پاسه یې دی بدلاندي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار والله وی استغفر لهم کبهنه وړي تاسو د لپاره د دې لپاره یا بهنه وړي دی لنا یعنی دی منافقانو لرا ان الله ان تستغفر لهم کچره بهنه وړي دی لنا 70 مره او یا زلا نو چرې نه کوي بهنه نه کوي الله د پاره دی او یا زلا کوله وړي او مين بخي تفسیر مظهری ویل او یا زله خو نبی علیہ السلام وی او فرمایل کچره الله وی چې په یو یا زله زما کوم نه زبوله یو یا زله غواړم داسې شفیق پیغمبرو حالانکه ټول رواني د کړیو کنه عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې بدنامه کې د شریکو ټول رواني د کړیو او نبی علیہ السلام فرمایل ک الله وی چې یو ځله ولا وړه نو زبوره یو ځله وړم ک الله وته بخنه کوي الله آیات بیا رسول اوریګو پلن یغفر الله لهم الله ارګس چریم دیته بخنه نه کوي او یا ځله ول ذکر کړی دی وای دا رضی چې دی داودی اینسی لستی دار صفر نه شروع کیږي نو پوری دا اصل انسیری دا نور بیا تکرار دی دا انسی جری دا لستی دا نور وګزرګونو کی کلاکونو کی بیا راځي کنه صفر نه والے نو پوری دا انسی لستی او رضی ودی نو دا عربو دا او چې 10 لبه 7 کې ضرب ورکنو او یا به جوړ شو مطلب به داو کړه ټول رزم راځم شي او دا ټول انسیم راځم شي بیا هم زستا بخنه نکوم تا نه ماف کوم مطلب اره دا یا زله باغې د کثرت د پر استعمالو چې کم شی باغې ډیر استعمالو او یا زله بل نقطه غدالي کلی را چې دا او یا زله کې ست ته کنه دا انسی لسی او په صد کې دا شيري لکه 10 چې دی یو ځل شو 100 چې دی نو دوا دا کړای شوی 1000 درې کړای شوی لاک سلور کړای شوی کروڑ 15 کړای شوی ارب شپک کړای شوی او پدم جره و کړای شوی نو دینه پر بیان ششمیرا پدم پوره انسه لستی او دا پدم وری دا کړای جری دا ودی نو عربو بدیل ضرب ورکو
نو دې ته بیا اویا وي مطلب دا دی که یربونو باندې که کیربونو باندې ته وله بخښنه وغواړې نو الله وایي زه د دې بخښنه نه کوم دا چې الله وایي اویا میندو نه زیات میندې د دې هم دغه مطلب دی که چېرې دغه حدیث صحیح بیا د دې دغه مطلب دی چې الله پاک د یربونو او کیربونو میندو نه زیات میندې بس پوه شئ ځکه چې اویا عربو د کثرت دپاره استعمالو الله پاک وایي 70 مره اویا ځله که بخښنه ونه اویا ځله غواړي بخښنه ورته نه کوم او بل دا دی چې شیخ القرآن رحمت الله علیه وفرمایل دلته چې سړی په برکتونو باندې نه بخښلی کېږي که تبرکات او برکتونو باندې بخښلی کېده نو نبی علیہ السلام کمیس کې هغه خښ شو خو هغه خلاص نه شو د نبی علیہ السلام کمیس کې دپن شو خو بخښنې ونه شوه مطلب واره یو سړی عقیدې والا خراب دی نو که دله ته کپن ډېر ووینځي زمزم کې هر څه کې والا ووینځي نو هغه ابو جهل خو پکې څو ځله لامبلي وو په زرګونو ځله ابو جهل زمزم کې لامبلي وو هغه زمزم د هغه د بخښنې ذریعه ونه ګرځېده کېدای شي مرګ په وخت کې اول خو هغه لاش خو کوی ته غورځېدلی دی هغه لامبېدلی نه دی خو نور کافران خو به ډېر لامبولي مکې والا که نه اوبه خو هلته نورې نه خو په دې زمزم به یې لامبول نو حالانکې زمزم قیمتي اوبه دي د نبی علیہ السلام لو مبارکی چې وینځو نو هغه مجموع له د جنت نه راغلی وه او بی وله د زمزم وړی وي ښه علماو د دې لاندې لیکلي دي چې د زمزم اوبو د جنت د اوبو باندې غوره دي ځکه که د جنت په اوبو غوره نه وي نو چې مجموع له راتله جنت نه نو بیا په کار دا و چې اوبه هم د جنت نه راغلی وي خو اوبه یې پکې د زمزم استعمال کړي وي د نبي علیہ السلام د ړه په وینځلو کې او مجمع چیرې د جنت نه راغلی وه که نه دومره قیمتي اوبه دي او که یو مشرک د زمزم په اوبو ولامبې عقیدې خرابوي په دې باندې هم هغه نه خلاصېږي پوه شئ یو بدعتي کار سوره تبرکات ځان سره اوسي قبر ته په دې باندې هغه نه خلاصېږي د نبی علیہ السلام کمیز ځان سره وړو په دې باندې هغه خلاص نه شو ذالک دردی وجنا بیانم دی کبر کړو په الله او رسول علیہ السلام باندې والله چې دې توفیق دې دات نور کې کوم پاسې کانو لنا او دا توفیق ولې نور کې د دې د اعمالو د وجه د دې عملونه داسې خرابو چې الله پاک د توفیق نه محروم کړیو بس فرح المحلفون خوشحال شعار صفاتی کی دن کی بمقدم پناسخ پلی خلاف رسول الله رسول پیغمبر علیہ السلام نا دا چې کم منافقان ازوای تبوک کی پاتې شو نه ډیر خوشاله یاره مونږ ډیر خپل فیصله وکړه کنه وګوره مونږ ډیر د عقل فیصله وکړه مونږ د خپل دماغونو کار واغسو او مونږ ډیر د سوچ فیصله وکړه چې مونږ نبی علیہ السلام سره لا نړو خدا یاد ساتي د انسانانو سوچ سے سوچ نه دی که خپل سوچ چا د نبی علیہ السلام د سوچ تابع نه کړو دی ګمراه دی بیا تب خپل سوچ د نبی علیہ السلام د سوچ تابع کې چې هغه سویلی دی تب ځان د هغې تابع کې بیا خو به نجات عمومي او که ځان د هغې تابع نه کو دین کې خپل عقل جنګي اشرف علي رحمت الله علیه په دې کتاب هم لیکلی دی چې دین کې ته خپل عقل جنګي کنه چېرې دا داسې پکارو او دا کول داسې پکارو دا داسې پکارو نو دین کې خپل عقل نه جنګيږي
بیا وځان لړې لوی نقصان ورکړي او دنیا نه کافر لاړ شي بس دین کې خپل عقل نه جنگيږي او ځکه یو سړی بابا ژوندې او پلار مړ شو نور د بشریت کې مطلب وره د دین وسوي سنشته اوس کدی ته سوچ کې دا خو بیا ډیر لوی سړی بیا اوس تا خدای الله خپل یو حکمت ته الله پاک دا سی حکم را لګل لري الله پاک چې حکم را لګل لري هغه ته بیا غاړک دی چیرې دا ودین محسوس سره ډیر ظلم نه پلاری مړ شو یې کټ شو اوس بابا را الله پاک اختیار ور کړی کاغور په ژوند خپل سینه ور کین او ور کولې شي ځکه هغه خو اختیارمند دی کنه کاغذ نو اصول بیا د خپل سینه ور کین ور کولې شي ولکه یې په شریعت کې کېږي نه او دا خو الله دې کې خو انسان اوس دې ځاب مانی اوس بس نو کمخ کې بګیزي جره داولې داسې ولې نو بیا مطلب اوري چې گمراه کېږي بس هغه گمراهي بیا داسې ده دغه گمراهي بیا سړی کفر ته رسوي او دا گمراهي سړی دهریتوب ته رسوي کنه دا مخکې داریان چې وکنه دا غي دا مهنت وو چې ګور الله پاک دې پلاني له موټر ور کړی او تعالی خرکه دریم نه نظر کړی نعوذ بالله دا خو الله ډیر ظلم کړی تم انسان تعالی پیدا کړی دا انسان دی نو دله موټر ور کړی تعالی خراب نه نظر کړی نو د دین دا معلومیږي نعوذ بالله چې الله ظلم کړی نو چې کوم الله ظالم شنو موږ دعاغه الله منو نه بس آی وا خلق پدې الله د ذات نه منکر کو چې کوم الله نعوذ بالله ظالم شو چاوي چې ظلم کړی هغه الله موږ اړو منو نه بس داسې ذات نه داسې الله نه موږ اړو انکار کو آی به سړی پدې انکاری کو ها پدې خراب په موټر باندې انکاری کو خدا الله وی بعض خلک زو حدیث سے نبی علیہ السلام چې جس ساتم ما ته پدې ګمالدارو مینو دے ګډوډیږي او بعض خلک زو مالدار ساتم ما ته پدې رګدې جس کوم دے ګډوډیږي مطلب ور دا خدای الله دې کې خپل حکمت ته بس سو کې جزان پیدا کړی دي سو کې مالدار پیدا کړی دي کدی حکمت کې ته ګوتې وینو بس داریه بچ بیان دایمه وکریو بدګړی دی جاهدو چې jihadu کی په مالونو خپلو په ځانونو خپلو فی سبیل الله په لار د الله کی وقالو اذا لا تنفروا مزای په ګرمای کی دا ډیره سخته ګرمي ده پدې کې مزای خوشي او دا صحابو دومره نرتوب کړو وای بعد صحابو سره غریبانو سره کمیسونه هم نو دا لاس په داسې نیسلی وګنه ځانته پوشي پلاس باندې ځانته به تندی باندې به لاس تا کړو او پاغي و ځان د سعودي عرب غنور هغه بیا سړی ریتي او چې 800 کیلومتر لار پکوم وي او دا پرجونه دا یې بچته وي چې دا پزار ته یې خو په ملاويږي کنه کو بوي او په ګرمي وبوي او اسکلی 800 کیلومتر لار आवाज خلک بګي داسې والے وا پوشي ایو سره پته نه لګي 15 کسان که سور نبی عليه السلام مقرر کړو یو بو سورې دو یہ مطلب نور بور پسې لاندې روانو کنه یو بو صورت نور بو لاندې روانو پوشي زګه چې کسان 30000 وکنه 30000 کسانو نور به لاندې روانو پیدل باندې کنه پوشي او سپته لګي خپو باندې پیدار به وو کبنو کنه اخو الله په علم کړي پداسي حالات کې سفر کول او دومره وګت سفر کول نو دای ځکوي وقالو اذا لا تنفروا مزای په ګرمای کې
سخت ګرمي را بس الله پاک ایت آسان کړنو ګرمي ختم شو ارس ختم شو مشقت ختم شو اجر تر قیامت پورې باقی پاتې شو نن لاره مون قران پاک کې دا یو واقع بیانو ګرمي خو بس یو شل رضی جوړ نبی علیہ السلام کې پینځل سره سفر کړو پینځل سره د بتل خولي مال ډیر زیاتې پایدلی ونه نیمون د قران پاک کې دا غي سبق کو غنو ما هو ختم شو اجر تر قیامت پورې باقی پاتې شو او تر قیامت نه الله پاک بولا آخرت کې سور کې حساب بولا دغه سي تکلیفونه ختم شي اجر به باقی پاتې شي بس تکلیفونه زمانہ لګون دي د امتحان زمانہ لګون دي ګوره امتحان کال کې 10 ورځې 12 ورځې کډيري نو شل ورځې 365 दिन کې شل ورځې امتحاني او دار چې مزي په سړې بیا ټول عمر کوي چې امتحان کې پاشي او خنو کریو ته ملاو چې نو ټول عمر بیا دې پکیلا نه ناسي غني نه شل ورځې سختي تیر کې او بیا په مزي ټول عمر کوي نو نبی علیہ السلام الله وی قلت تو نار جهنم اور د جهنم سخت हर रात पगरमाई की जानम और ढेर सख्त है हाँ बद नूर हो गया पेनजू वाली शेर खान ले अजल खबर कोला विदा साइंसदानान वही चीज़ इनवर सर रा चार चापीर रा गर्मी चिदा तारा के बाद सर इधर न लागैब न दान रेकड़े और चार चापीर दा चिदा दा 250 करोड़ सेंटीग्रेड था दनवर दा गर्मी और 5000 सेंटीग्रेड गर्मी जो कारखाना के वर्करन ओसपनी भी लिखाई दा ओसपनी चाहिए भी लिखाई का ना लकड़ा जड़ी ओसपनी ना गार्डरी मॉडरी भी लिखाई देला 5000 सेंटीग्रेड गर्मी और कई नो 5000 सेंटीग्रेड गर्माए बने ओसपनी भी लिखेगी नो ब्या मतलब है ची 2.5 करोड़ सेंटीग्रेड गर्माए बसाली और क़यामत परत भाई जानवर जिले बिल्कुल सर द पास है क्या और 2.5 करोड़ सेंटीग्रेड गर्मी भाई अल्लाह पाक कोई नबी अलैहि सलाम वही द जानम गर्मी दी दुनिया रे गरमाना या करत अड़े रहा नो दे 2.5 एर बाकी वाला जरा बोर कई और या 70 की वाला जरा बोर कई ने ब्याह गो रही जानम बस गर्मी दा होलका सिमंगा यो वड़ू के उनदी मिसाल और को अगर दिन हम ढेर ज्यादा रहा दाखुर साइंसदाना नो खबर रहा सर कुरान और हदीस खबर न रहा हदीस के खुदा दी चेरे दुनिया रे गरमायना न दुनिया द और न जानम और अवया करत सेवा सकते नदी 250 यानी करोड़ सेंटीग्रेड गरमाइल पर 70 की जरब और कई मदीना कम गर्मी 5000 सेंटीग्रेड गरमाए बांधे हो गार्डरी भी लिखेगी घाटे घाटा उस पनी भी लिखेगी और स्वजी अगेना नोर से जोड़ेगी जहन्नम द गरमाए जका अल्लाह वही चले जहन्नम बसुर गर्मी कुल तो होता है नारो जहन्नम और जहन्नम सख्ते पगरमाई की लव कानू या फौकौन काश के दई पोई दे कब पोई दे पल यदहकू दे खानदी लगुनती दे दुनिया जवन दे लगुनती आज जो स खुशहाली मुशालिम नीचे सड़ा दुनिया बहुत स खुशहाली ओशी लसरदी वजीर आजम शियो यो काल व्यासीर आजमी पाकिस्तान होडेर दा होडेर घाट मिसालू नशू दही घोड़ो पता न लगी फौशी और ब्या पहबार क्यों सर हम सिराजी जी ब्या सर आड़ो पारोख बांधे ने लिखी बस साबिका वजीर आजम तेरशे वजीर आजम कन योश पब की तेरशवी अल्लाह ओदे खान दी लगों दी ओ बजाड़ी डी